که په دنیا کې د سکون او د اطمینان زندگی تیرول غواړې که نه، نو دا یو دوه نصیحتونه ځان سره یاد وساته. په ژوند کې به تا ته سکون او اطمینان میلاو شي. اول نمبر خبره دا ده چې د ټولو نه اول محنت په خپلو اخلاقو باندې وکړه. اگر که خلک درته کنځلې وکړي، اگر که خلک درته ردې بدې ووایي، اگر که خلک ته ډېر سپک حساب کړي، خو د اخلاقو شکست ورکړه خلکو له. په اخلاقو داسې محنت وکړه چې په معاشره کې ته یو مثال جوړ شي د خلکو دپاره، چې کله د یو انسان اخلاق برابر وي د ده ژوند به الله د سکون او د اطمینان ګرځوي. دویم نمبر دا چې د مونځ اهتمام کوه، ځکه الله جل شانه قرآن کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. کله چې یو انسان مونځ کوي که نه، الله جل شانه به د هر قسم غلطو کارونو رامنې کوي. دی که ډېر مبتلا دی په غلطو کارونو کې، دی که ډېر چې کوم دی سود کوي، ډېر اغلاګانې کوي، زناګانو کې مبتلا دی، خو چې کله انسان مونځ کوي که نه، الله جل شانه به د دې مونځ په برکت سره تا د دې تمامو څیزونو نه رامنې کوي. نو که ژوند کې اطمینان غواړئ او سکون غواړئ، د دې دوو خبرو خیال وساته.